لکه یو حدیث کې دا راغلی دی، اوږد حدیث دی، په روایت د عمران ابن حسین رضی الله عنه باندې نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلی دي وعرضت علی الامم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و د معراج په شپه باندې په ما باندې دا ټول امتونه هغه پیش کړی شولو، څومره امتونه چې تیر شوي دي مخکني و دا ټول په ما باندې پیش کړی شو. فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرحت والنبي ليس معه احد. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و امتونه په ما باندې پیش کړی شو، یا به یو نبی یا به دو نبیانو، او د هغوی سره به یو جماعاتو د خلکو، او یو نبی چې دی هغه داسې و چې د هغې سره هیڅ یو کس هم نه و. حتی تر دې پورې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یمرون معهم الرحت. د دې جملې مقصد دا دی تر دې چې ما ته یو لوی جماعت هغه راوچت کړی شه، حتی رفع لی سواد عظیم، ما له یو لوی جماعت چې کوم درسې راپورته کړی شو. نو چې کله دا جماعت راپورته کړی شو قلتو ما هذا امتی هذه، آیا دا زما امت دی؟ دا کم چې لوی جماعت دی او ما ته وښودلی شو دا زما جماعت او زما امت دی؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خبره چې وویلی شو هذا موسی و قومه، دا موسی دی او دا د هغه قوم دی. د موسی علیه السلام جماعت هغه د نورو امتونو نه لوی دی او خلک یې چې کوم دی ډېر زیات دي. قیل انظر الی الافق، ما ته وویلی شو دا خبر راته وشوه چې ته لږ غونده کې داسې د اطرافو ته وګوره. ما چې کله د اطرافو ته وکاته فاذا سواد، ناڅاپه یو لوی جماعت، یو تک تور جماعت، یملأ الافق، چې دا د اسمان کنارې داسې او دا ډاګونه داسې پټ کړي وو، دا د اطرافو ډاګونه دي، دا ډاګونه داسې ډک کړي وو او دا یې داسې پټ کړي وو. ما ته بیا وویلی شو قیل، ما ته بیا وویلی شو چې انظر ها هنا و ها هنا فی افاق السماء. ما ته وویلی شو چې دې طرف ته وګوره او دې طرف ته وګوره، پام وکړه یو طرف ته او بل طرف ته. چې کله ما پام وکړ د اسمان کنارو ته کله چې ما وکتل نو ناڅاپه یو لوی جماعت چې دا کنارې د اسمان دا یې ډکې کړې وي. نو چا راته دا خبره وکړه، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قد ملأ الافق، چې د اسمان کنارې ډکې کړې وي. نو قیل هذه امتک، ما ته ویلی شو چې دا ستا امت دی، دا بیخي چې ډېر دی نو ګورئ دقه ستا امت دی. او د دې نه مخکې چې تا ته کوم لوی جماعت وښودلی شه دغه د موسی علیه السلام قوم او دغه موسی و، ستا امت چې دی هغه اوس دا دی. او بیا یې څه وفرمیل او ورته ویې فرمیل ای نبی صلی الله علیه وسلم ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغیر حساب، او د دې کسانو نه به 80,000 کسان جنت ته داخلیږي په غیر د حساب کتاب نه. څه نه؟ په غیر د حساب کتاب نه 80,000 کسان به چې کوم دی دا هغه جنت ته داخلیږي. اوس سوچ کوه. ثم دخل، د دې نه وروسته نبی صلی الله علیه وسلم کور ته داخل شو، خو ولم یبین، صحابه کرامو ته د خبرې وضاحت ونه کړ چې د 80,000 کسان دا کم کسان دي چې دا به جنت ته داخلیږي په غیر د حساب کتاب نه. نو په افاض القوم، صحابه کرام شروع شو چې په دې کې بحث کوو او دا خبره کوله. وقالوا نحن الذي آمنا بالله واتبعنا رسله. د صحابه کرام ویل منګه هغه کسانی د 80,000 کسان منګه هغه کسانی چې من ایمان راوړی دی په الله باندې او دغه رنګه تابعداریم کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا منګه چې منګ به جنت ته هغه داخلیږو، یا منګه هغه خلک یو چې په الله تعالی باندې ایمان راوړی دی او داغه د رسول تابعداري مو کړې ده.
نو دغه کسان منګ یو چې منګ به جنت ته داخليږو فنحنو دغه منګ او دوی مې دا خبره وکړه چې هم اولادنا الذين ولدوا في الاسلام دوی مې دا خبره وکړه چې یا به دا زمونږ هغه اولادونه چې د هغې پیدایش په اسلام کې شوی دی په دې 8000 کسانو کې به دغه اولاد زمونږ چې دا به جنت ته داخليږي فغیر د حساب کتاب نه دې کې صحابه کرامو دا خبره کوله او فإنا ولدنا فی الجاهلیت مون خو په جاهلیت کې پیدا شوي هر چې د زمونږ ماشومان بچي دي دا په اسلام کې پیدا شوي دي علیه السلام نو دا 8000 کسانو کې چې 8000 کسان چې جنت ته داخليږي په غیر د حساب کتاب نه نو دا زمونږ بچي دي زمونږ اولادونه دي